سوال داري چې قرآن کریم مبارک کې هر یو شی شته خو په قرآن کریم مبارک کې یو شی نشته. د دې جواب مسلمانانو د یو یهودي او د مسلمان ډېر زیات ښکلې دوستانه وه. مسلمان باندې ډېر زیات احسانات وکړه د یهودي، هر قسمه مراعات او سهولیات دی وله ورکړلو. مسلمان و چې د یهودي سره هم زه اوس احسان کوم، او احسان داري چې مسلمان د یهودي ته ووایي ته ایمان نه وړه، یهودي ورته وایي هر څه به راته وایي خو دا به راته نه وایي چې ته ایمان نه وړه. خو مسلمان ورته بار بار اصرار وکړو، بار بار ورته وایي ته به ایمان نه وړې. نو یهودي ورته وایي الله به زه ایمان نه وړم په دې شرط باندې چې د څلورو سوالاتو جواب ته ماله راکړې. اول نمبر سوال داري چې قرآن کریم مبارک کې هر یو شی شته خو په قرآن کریم مبارک کې یو شی نشته، د دې جواب راکړه. دویم نمبر داري چې په دې ځمکه کې هر یو شی شته خو په ځمکه کې یو شی نشته، د دې جواب راکړه. او دریم نمبر په انسان کې هر یو شی شته خو په انسان کې یو شی نشته، د دې جواب راکړه. او څلورم نمبر دا چې په جنت کې هر یو شی شته خو په جنت کې یو څیز نشته، د دې جواب راکړه. مسلمان حق تک کریان ادری د خدای پاک دا څنګه سوالات د په ما باندې وکړو. پروردگار عالم القا فی القلب کو الله ول پزړه کې ور واچول، الله زړه کې وته ور واچول. مسلمانا د يهودي له جواب ورکا، او جواب دا چې ګوره یعنی په انسان کې هر یو شی شته او په انسان کې یو شی نشته، هغه دار چې صبر دی. مسلمان بنده باندې چې مصیبت راشي، مصائب راشي، د مصیبت په وخت کې د چغې سورې دی بیا وخی، نو د دې د وجې نه په مسلمان کې یو شی نشته، هغه دار چې صبر دی. او قرآن کریم مبارک کې هر یو شی شته، خو قرآن کریم مبارک کې یو شی نشته، هغه دروغ دی. نو قرآن کریم مبارک کې د دروغ او تذکره راغلی ده چې الله فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله پاک په دروغجنو باندې. ولیکن قرآن کریم مبارک ته الله کلام الهی دار دروغونه پاک ته، اگر چې کفار او کافران وای دا قرآن کریم مبارک رسول الله مبارک ته ځان نه جوړ کړی دی. نو قرآن کریم مبارک داسې واحد او لا شریک کتاب دی، واحد داسې کتاب دی چې هغه تمام یعنی د تحریف نه پروردگار عالم دا پاک ساتلی دی. نو قرآن کریم مبارک کې یو څیز نشته، هغه دار چې هغه درو. او دریم نمبر داره چې په دې ځمکه کې هر یو شی شته خو په ځمکه کې یو شی نشته، هغه دار چې د ځمکه کې غوسه نشته چې انسان ځان ته راکاږي. مسلمان پې لګیا دی ګناه کې، کافر پې لګیا دی ګناه کې، او ځمکه کې چې ته غوسه نه ده راغلې چې دا انسان یې ځان ته رانه باسلی دی. نو بیا پې سوال راځي، علما وایي چې ګوره ته ګورې نه قارون یې په دې ځمکه باندې الله تعالی ورنه باسلی نه دی، نو په ځمکه کې غوسه شته که نه؟ علما بیا جواب کې چې الله جل جلاله موسی علیه السلام مبارک له د ځمکې اختیار ورکو. اے موسی علیه السلام مبارکه تعالی ما د ځمکې اختیار درکو، کو قارون پې ته رانه باسې نو بس رانه باسه. نو قارون دا ځمکې ځان ته راکاږو. الله جل جلاله فرمایل اے موسی علیه السلام مبارکه د ځمکې اختیار مې تاله درکو، تا پې قارون ځمکه کې نه باسو، د نن نه پس د ځمکې اختیار به چاله هم نه ورکوم. نو د ځمکې اختیار دا سلب شوی. او څلورم نمبر خبره داره چې په جنت کې هر یو شی شته، خو په جنت کې یو شی نشته چې هغه مرګ دی. چې مسلمان بنده هر کله جنت ته لاړو نو دی به بیا د دې جنت نه روباسل د نشته، بلکې ابدالابد همیشه دپاره به دا مسلمان بنده دی په جنت کې دا اوسیږي. نو پروردگار عالم دی مونږ تمام امت مسلمه ته په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي چې مونږ نیک نیک اعمال وکړو. د دغه نیکو اعمالو د وجې نه پروردگار عالم چې مونږ جنت ته